بابر اعظم د پاکستان टी20 ټیم کې ایشیا کپ د پاره په سکواډ کې شاملېدو ولده بابر اعظم ته یو گرین سیګنل ملاو شوی دی. بابر اعظم با څنګه د پاکستان टी20 ټیم چې کم ایشیا کپ د پاره اناونس شوی دی پای کې به بابر اعظم واپس څنګه کیږي کم کلاړي به ډراپ کیږي بابر اعظم به پکې شاملېږي. د بابر اعظم حواله سره ایکس کرکټر سره بیانات جاری کړي دي. یو ډیر زبردست انفارمیشن مې د لروړې دی. یو ډیر کله انفارمیشن دی د بابر اعظم مینوالو د پاره یو خو خبر دی. کم خلک چې غواړي چې بابر اعظم د پاکستان टी20 ټیم کې دی وي نغې د پاره یو ښه نیوز دی. نو ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کله چې د پاکستان د ایشیا کپ د پاره د کم سکواډ جوړ کړل شوی دی نو په دې باندې ډیر غټ تنقیدونه کیږي. په عاقب جاوید باندې ډیر غټ تنقیدونه کیږي ځکه عاقب جاوید د دې لوبډلې ذمہ دار دی. دا لوبډله دا سکواډ چې کم دی عاقب جاوید جوړ کړی دی. نو عاقب جاوید باندې چې څومره هم ایکس کرکټرز دي لکه موین خان شو سکلین مشتاق شو دینا علاوه شعیب بختر شو محمد یوسف شو یونس خان شو جاوید میدان شو انضمام الحق شو دی ټولو کلاړیانو د عاقب جاوید راګړه کړی دا چې عاقب جاوید زیاتې کړی دی بابر اعظم سره چې بابر اعظم په دې ټیم کې نه دی شامل کړي. انضمام الحق خو صفا ویلی دي چې بابر اعظم تاسو د ایشیا کپ टी20 ټیم نه نه ډراپ کول پکار ځکه د بابر اعظم الټرنیټ کې لړی تاسو سره په دې سکواډ کې شته دی نه بلکې چېرې تاسو بابر اعظم د سټرایک ریټ د ایشو په وجه باندې ډراپ کوئ نو دا خوشدل شاه سټرایک ریټ دی. د سلمان علي هغه کپتان دی دغه سټرایک ریټ ته چې تاسو کپتان جوړ کړی دی او تاسو د سټرایک ریټ ایشو بابر اعظم جوړ کړی چې بابر اعظم سټرایک ریټ کم دی. نو په ټیم کې چې وای کم کې لړیان تاسو شامل کړي نو دغه کم داسې تکړه سټرایک ریټ دی. لکه ډیر خلکو عاقب جاوید راګړه کو ډیر خلکو عاقب جاوید باندې تنقیدونه وکړل ډیر خلکو په دغه سلیکشن کمیټې باندې تنقیدونه وکړل چې لکه څنګه تاسو د بابر اعظم وانت کلاړي د ایشیا کپ نه ډراپ کوئ. سینیئر کلاړي په ټیم کې تاسو له ساتل پکاري تاسو ولې ډراپ کوئ. لکه د رضوان په فیور کې چې داسې بیانات نه دي جاری کړي چې څنګه بیانات د بابر اعظم په فیور کې جاری شو. لکه د شهید افریدي نه په د شهید افریدي ډیر غټ سپورټ شهید افریدي بچ کله ټیم نه بار شو د خلک پر یو ځای شو پاکستان کرکټ بورډ باندې تنقیدونه هغه ټایم کې خیر میډیا دومره پاور نو خو ګوره 21% دا هم 21% و خو هغه ټایم کې سوشل میډیا دومره پاور نو د افریدي چرته 2010 2009 خبره ده لزکوما ځکه ان 2011 نه شهید افریدي گیم پرې خېده شهید افریدي نه پس د فخر زمان او د بابر اعظم ډیر غټ سپورټ خلکو کو ایکس کرکټرز کو کله چې فخر زمان هم د ټیم نه ډراپ شو نو ایکس کرکټرز او عوامو د فخر زمان ډیر غټ سپورټ کړو ځکه فخر زمان تاسو نن په ټیم کې وینئ. اوس بابر اعظم چې ډراپ شون بابر اعظم هم ډیر غټ تعداد کې خلکو ایکس کرکټرز او کرکټ شایقین چې کم دی د بابر اعظم غټ فیور کو. نو اوس عاقب جاوید چې کم دی هغه پته لګیدل د چرور غلطي می کړی ده. نو اوس بابر اعظم ته گرین سیګنل ملو شوی دی. بابر اعظم پسې د سی پی ایل نه مطلب آفر راغلو. بابر اعظم او رضوان پسې د کریبین پریمیر لیګ نه آفر راغلو چې رضوان ته وی چې تلاشه کریبین پریمیر لیګ کا مطلب پاکستان کرکټ بورډ رضوان د شاملولو سره اراده نشته. خو بابر اعظم لوي تل خبر وکا تلا سی پی ایل ته مزه بابر اعظم د سی پی ایل نه منې کړی دی چونکه بابر اعظم ته د سی پی ایل نه ډېر غټ روپو آفر شو. خو پاکستان کرکټ بورډ بابر اعظم ته وی چې ته سی پی ایل ته لامزه لکسا باروکا. نو مطلب دا چې گرین سیګنل ملو شوی دی بابر اعظم ته او ډیر زر بابر اعظم تاسو د پاکستان په دغه ایشیا کپ سکواډ کې وینئ. ډیر زر په کې د شامل کې یو کلاړي نیم به انجرډ کې هغه وای چې د انجر شو د انجری په وجه بهر شو او د په ځای مونږ بابر اعظم ورواچو. ډیر زر به تاسو دا خبر ووري ډیر زر به د بابر اعظم مینوال دا خبر ووري چې بابر اعظم د ایشیا کپ په سکواډ کې شامل شو. جی نو چې څومره هم کرکټ شایقین دي هغه د بابر اعظم د پاره غټ आवाज اوچت کو عاقب جاوید مجبور کړی دی. نو چې کله هم دا بریکینګ نیوز افیشلی اناونس شي نو ان شاء الله بیا پر سره ډومبنه ویلاګ د شریکو م ډیټیل سره په خبره کو. خدای یو غټه خوشخبری ده.